رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تے فرمائی چې د څلورو خبرونه ځان بچ کړي نو د څلورو مصیبتونو نه به الله بچ کړي. وړومبۍ خبره دا ده چې د حسد نه ځان بچ کړي نو د غم نه به نجات حاصل کړي او د بد دوست سره ناسته مه کوئ، د ملامتیا نه به بچ شئ او د ګناهونو ارتکاب مه کوئ، د جهنم د اور نه به بچ شئ او مال مه جمع کوئ چې د دشمنۍ نه خلاصې درته میلاو شي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې حسد نه ځان بچ کړي نو د غم نه به نجات ته حاصل شي. په تمامو ګناهونو کې حسد یو داسې بدترین ګناه دی چې وړومبی قتل د آدم علیه السلام د زامنو په منځ کې هم راغلی دی نو هغه د حسد په بنیاد و او اولنی قتل په دنیا کې چې شوی دی نو هغه هم په دې په وجه شوی دی. حسد اصل کې دې خبرې ته ویلې کېږي چې کو الله تعالی مال دا نعمت را نه کې خو چې د دې بندو نه والي نو بس دې ورته هسې لګړه کېږي چې د چا په خوله کې ښه نوڼۍ ایني ښه زندګي ایني نو دې ورته سوځېږي. د الله تعالی نه په دې خپل نعمتونو باندې دی چې دی ناشکره وي خوشحاله دی نه او د بل هغه برداشت کولی نه شي نو دا حسدناک انسان. د الله نبی فرمایي چې دا حسد کوونکی زما د ډلې نه دی، څوک چې حسد کوي هغه زمونږ نه دی. نو حسد انسان چې دی دا ډېر خرابوي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې حسدناک له نوره سزا څومره ورکوي دغه یې پوره ده که نه چې د شپې ته خوب تلی دی او ځان خوري، چې دا خوب ته تلی دی او ځان خوري دا د خدای د طرف نه په دو مرض ولګېدو قهر پرې راغلی دی او دی تباه و برباد شو، په تن کې دی لګړه شو. نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي دا برابر دی، دا برابر دی چې په دو باندې الله دغه قهر لګولی. خوشحال خټک وایي چې په کینه او په حسد د چاسو نشي، په کینه او په حسد د چاسو نشي کم سړی چې حسد کان دي ځان اوبوکا، کم سړی چې حسد کان دي ځان اوبوکا. په دې څوک د چاسو نشي کولی نه ولا تقدیر بدلولی شي، خو چې بس دا کم انسان حسد د چا سره کوي صرف ځان اوبوکی نور د هیڅ چا سره نشي کولی. زمونږ او ستاسو معاشره ټوټل په دې باندې تباهۍ او د بربادۍ سره مخ ته، هر کور برباد دی، هر خاندان برباد دی. چې په خاندان کې چېرته یو انسان په ښه ژوند باندې ویني نو د خاندان نور کسان ورته لګړه شي او بیا دونه ورته لګړه شي چې د آغاز د رورولۍ نه وشي. څنګه چې حضرت یوسف علیه السلام ته الله تعالی حسن ورکو، الله تعالی ورته ښایست هم ورکړی دی، پیغمبري ورته هم ورکړه او بیا یې خوب ولیدو چې دا باقي رونه به هم تا ته چې دی دا به درته سجدریز کېږي. نو چې دا مقام او شان هغوی واورېدو نو هغوی حسد شروع کو. د حسد په وجه باندې دغه خپل رور یې چې دی د کوهي تل ته ورغورځو، کنعان کې کوهي هغه تل ته یې ورغورځو. خو دوی دا فیصله کړې وه چې دا رور به وجنو او الله دا فیصله کړې وه چې د ده نه به عزیز مصر جوړو. نو الله تعالی چې کومه فیصله کړې وه نو الله تعالی وایي ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. د الله تدبیر چې دی دا ډېر زیات بهتر دی. دی د حسد په بنیاد باندې د کوهي تل ته ورغورځو او الله تعالی چې دی هغه له شان دونه اوچت کو چې د کوهي د تل نه یې راواغستو او د مصر په تخت باندې کېنو، خزانې ټولې وله ورکړې. ځکه یې ووایي چې اجعلني علی خزائن الارض، ما راکړه دا خزانې په دې زه پوهېږم.
نو دا د حسد هغه جواب الله تعالی په هغه صورت کې ورکو چې د چا سره تو حسد کې نو هغه به الله تعالی شان به ولوچتای کمزوري کېږي بنا کو ته ولا لاس خپې په هر صورت باندې کټ کې غر کېږي بنا چې زړی صفای نیت صفای د خدای مدد به سره شامل حالي چې نیت خرابو ګندو نو د خپل عملونو سزا به بیا خوري خو چې کله صالح انسانو او حسد دی ور سره کو ټیک کاری کو حسد دی ور سره کو ژوند دی ولولیدو حسد دی ور سره کو نو بیا هغه ترقی مو او ته په زوال باندې روانه په زوال روانه او لګړه بشي لګړه خو هیڅ په چاونه کې ناغاز چې دی په خاندان کې ضرور ولای نه د حسد وشو ځکه قرآن چې دی دا واقعه ډېره اوږده پیش کړه د سوره یوسف واقعه په دې کې ضرور ولای فتنه ښیي چې ضرور په خپل منځ کې د یو بل سره څونه حسدي او په کومه خبره باندې د تباهۍ او د بربادۍ کوشش یو ورور د بل ولې نه کوي او څنګه یې کوي چې د کوی تل تل د مرګ دپاره غورځي چې دا ورور مې مړ شي چې دغه عزت او دا شان ته زه واخلم او دا ختم شي کومه له هم الله را نکي خو چې د دې بېمانه نه الله والی دا الفاظ به سره وایي کومه له را نکي خو چې د دې بېمانه نه وي الله والی نظام دې تباہ او برباد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم یو انسان چې حسد کوي نو تو په ډېر د نیکۍ کارونه کړي ډېرې نیکۍ به ورسره خو چې د حسد جاکړ پې راغی نو د ده په دغې سیلاب باندې او د حسد په دې جاکړ باندې هغه څومره نیکۍ داسې ختمې شي کما تاکل النار الحطبه لکه وچو ډکو ته چې اور ورته کوي یو بړق ناري کې دغه شان د ده تمامې نیکۍ چې دی هغه ختمې شي څونه بدترین کردار دی د یو حسد د لفظ دا کردار د دې ګناه څومره دی چې د خپلو نیکو نه هم خلاص کړی او د هغه بل زندګي دې بدله نه کړه دا بل په زندګۍ کې دې فرق رانهوست او بیا چې حسد کوي نو په څو شرایطو باندې کېږي قرآن د هغې طریقې مونږ او تاسو ته ښولي ومن شر حاسد اذا حسد بعضې وخت کې چې دا کوډي منتري او دا جادو در باندې کوي نو وایي دا د حسد د وجې نه دا کار کوي دا کوډي منتري او جادو چې در باندې کېږي نو دا د حسد د وجې نه کېږي قرآن فرمایي ومن شر حاسد اذا حسد د شر دا دغه وسوسو اچول نه د دغه حسد کولو نه چې کله دې دا کار کوي نو دا به حسد کوي دا به د حسد په بنیاد باندې دا کار کوي نو که په یو طریقه باندې ونشي بل به د باندې استعمالوي که په بله طریقه ونشي بله تدبیر به د باندې استعمالوي چې په کم ځای کې د راغورځولو کوشش یې وایي چې یاره په دې طریقه باندې تباه کړم په دې طریقه یې تباه کړم او چې څوک د سره حسد کوي هغه انتهایي په خوله پوسي انتهایي په خوله پوسي خو حضرت علی وی رضی الله تعالی عنہ وی په زړه سخت روسي په خوله پوسي او په زړه روسي زړی درته کوکلای بعضې وخت کې چې به ستا سره به میلاو شي داسې ښکلی تندې ډال به یې نیولې او داسې پسته پسته لهجه به وی چې حیران به ورته پاتې شي چې خدایه دا انسان خو د ما سره ډېره زیاته مینه ده نور خبر نه یې چې د سټ د طرف نه دې د حلالۍ کوشش کوي خو لا موقع یې درته د باندې فراهم شوي نه ده نو چې ورته پته ولګي چې یاره په دې طریقه خو ما دا انسان تباه او برباد نه کړو نو راشه اوس په جادوګرو باندې ورشه نو بیا په جادوګرو باندې ورشي جادوګر ورته رنګارنګه طریقې ښیي او بیا په رنګارنګه تدبیرونه باندې دې تباه او برباد کوي په جادو باندې د خلکو خاندانونه جنګوي د خلکو کورونه بربادوي بچي ولا قتلوي په خپله یې تباه کوي دا بدترین عمل دی چې د موږ ستاسو په معاشره کې د ښځو شروع کړی زیات ځکه قرآن فرمایي من شر النفاسات فی العقد خدایه د هغې ښځو نه راله پناه راکړه چې هغه د تعویذونو په غوټو کې چې دی پوکې ورکوي نو دا د حسد په بنیاد دا کار کوي عزت ولا نشي لیدی نو چې عزت نشي لیدی نو دا کار کوي چې داس کله په یو در باندې او کله په بل در باندې دا سلسله چې څوک کوي خدای د ښادې ورځې نه خاوند کوي ظاهري خو به زرق و برق به ښکاري خلک به وایي کنه چې یاره دا خو هیڅ پې نشته خو بیا چې زندګۍ ته وګورئ نو یو خو له الله کلمه نه راولي د دنیا نه چې رخصتېږي ژبې له به یې کلمه نه راځي بل په خوله باندې انتهایي چې څونه پوسي نو د دغې سلسلې سره یې زړه مکمل روش شوي
چې زړه روسي نو دا انسان کې چې دی په دوی کې ایمان نه پاتې کیږي. او دا کوم خلک چې تعویذونه کوي او دا کوډي منتري کوي او دا سيزونه کوي او د خلکو کورونه ورانوي، امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي د په اسلام کې څه نشته دی چې لاول کافر شي نو تعویذ زده کی، دی چې کافر شي نو هغه تعویذونه زده کی چې د خلکو کورونه ورانوي. اگر چې په هغه تعویذونو کې چې کم تعویذونه چې هغه د ماشوم د جړا شو، هغه تعویذونه چې په هغه په ذریعه سره خلکو ته خیر رسیږي نو په هغه کې د علماو کلام شته، چیرې هغه کو په خپل په الفاظو نشي ویلې نو تعویذ ولا وقتی ته ور کولای شي او یې په هغه طریقه باندې دمولای شي. په دغه کې خپل بحث دی. خلنډه دا ده چې ته د خلکو کورونه ورانې، د خلکو په منځ کې جنگ جګړه راولې او د خلکو تباہی او بربادي راولې، بچیو سره جنگي او د هر یو خیر نه محرومه کې. نو کو ظاهر د دنیا حجونه کې، عمره کې، سخاوتونه کې، هر قسم سيزونه کې الله گواه دی چې خدای دل یو عمره یا قبول کی، یا دل یو حج قبول کی، یا دل یو سخاوت قبول کی، یا دل یو نیکی دل قبولای. ځکه چې کافر نو د کافر بسو قبول شي. او تعویذګر خو چې کله دا تعویذونه زده کوي نو هغه خلاول اسلام تلاړ شي. سوره اخلاص په معنی اولی کی او په هغه د پاسه قدمونه د پاسه کی دی او په هغه باندې دغه ګنده عمل زده کوي او بیا دونه لوی تعویذګر جوړ شي، لوی ګڼکپ ته جوړ شي او په دغه طریقه باندې مسلمانان تباہ کوي. نو بیا په در کې یو خزه هم او بل خزه هم، بس څوک د یو په خلاف پاسه او څوک د بل په خلاف پاسه، شپه او ورځ دغه بدبختو زندگی ځاله برباده کړي. د بل کور رانه خو خپل کور نشي آبادولی، د بل په زندگی کې کوشش کوي چیرې کور ولا په کومه طریقه وران کم، خو چې الله تعالی ولا نو رانه نو دا تمام تدبیرونه ټوټل ولا الله تعالی ناکام کړي. ابراهیم علیه السلام په خلاف باندې څنګه طریقې ونشوي، جادوګرو کومې طریقې ونکړي او د هغې نه علاوه د نور خلکو ولا کومې طریقې ونکړي او بیا یې ورته ور هم بلکو او بیا یې دا ور ته هم ورغورځو. خو الله تعالی خپل فیصله کړې وه او الله ورته اواز وکړو یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم، ای وره په ابراهیم علیه السلام باندې سلامتیا والا جوړ شه. چې دغه خلکو هغه تدبیرونه ټول ناکام کړل. د الله سره تعلق ساته چې د یو رب در دیونه الله گواه دی کو دا ټول خلک د باندې ځان مړ هم کی، رنگارنګ سازشونه بدل کوي، هغوی له الله سزا ورکوي، تابت الله بچ کوي. پیغمبر خدای په تعویذ هم معاف نکو، جادوګرو په جادو باندې معاف نکو، د هغه نه علاوه لرې پې ورغورځول، د کلي نه وویستو، رشتې ورسره کټ کړې، بېعزتۍ یې وله وکړې او چې څومره کېدی شوه د هغوی نه هغوی خپل تدبیرونه وکړل. خو نن د هغه تاریخ ته وګوره او د ابو جهل ملعون او لعنتي تاریخ ته وګوره چې د هغه تاریخ دغه دی چې په کور کې ورله او د هغه په ځای کې ټټۍ جوړې کړې دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابو ځای ته چې څوک ځي نو هغه ځای ته چې ودرېږي دا زړه به دې رامات شي، سترګونه به دې اوښکې راماتې شي او په خپل بچي به د هغه نوم دی، په خپل اولاد باندې به په فخر سره د هغوی نومونه ږدي. خو د ابو جهل لعنتي چې ډېر لوی دغه مالدارو هر څه ورسره د هغې پلیت نوم څوک چېرته په خپل بچي ږدي. دا یې تاریخ دی. الله ورته فرمایي ان شانئک هو الابتر، ای پیغمبره ستا د دشمن چې دی دا په خپله نوم نشانې نشته، دا په خپله میرات دی. دی بدبخته دا هم ووایي وایي زه ښه شوه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مړ شو، د دونه بعد به چې دی به میراتي، په دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو. الله تعالی ورته وایي ان شانئک هو الابتر، ای زما پیغمبره ستا دشمن چې دی ستا دشمنان دا ابتر دي، د دوی نوم نشان به ختم کم، ستا نوم نشان نه ختمیږي. په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل د حسد نه ځان بچ کړئ. د دې حسد نه چې تاسو ځان بچ کو نو د غم نه به بچ شئ، د غم نه به نجات حاصل کړئ. او چې حسد کم انسان کوي نیکۍ بربادي، زړی برباد، فکر عقیده برباده، ضمیر ختم او د هغې نه علاوه چې دی دا یو حسد بدلل 200 ګناهونه به درته نور رانه باسي او د دې یو حسد په بنیاد باندې به هر یو کار کوي. چې حسد د چا سره کوي غیبت په پسې خامخا کوي، چې حسد د چا سره کوي نو دروغ به د هغه د بېعزتۍ لپاره به خامخا جوړوي، چې حسد د چا سره کوي نو تو به پې ځان غټ او تکبر به کوي، ځان به پې برخ لازمي ګڼي، چې حسد د چا سره کوي نو کنځل به پسې خامخا کوي
او چې حسد د چا سره کینو دوکه به ورله خامخا لاره به اختیاروي چې حسد د چا سره کینو دا ټولې لارې چې څومره د هغو د بېعزتۍ د قتل کوشش به کوي چې حسد د چا سره کې د یرونې کوشش به کوي د دبا وهلو کوشش به کوي چې حسد د چا سره کې نو دا تهمت د لګولو کوشش به کوي الزام به پې لګي رسواکي به چې حسد د چا سره کې نو بچي به یې وجنې په خپله به یې د مرګ تدبیر جوړوي دا ټول ګناهونه د یو حسد ځان ته راغونډ کړي دي چې دا ټول ګناه کبیره دي دا یو د بل نه بدترین دی نو حسدناک انسان تباه و برباد دی تباه و برباد دی چې کوم یو انسان په زړه کې حسد نه ساتي دی کامیاب دی نبی علیه السلام یو پیره صحابو ته وی چې که څوک جنتي لیدل غواړي نو دغه دی را روان دی صحابو کتل چېرې دا څنګه وي یو صحابي دی چې هغه اودس کړی دی د دې ګیرې مبارکې نه دا اوبه څاڅي او جماعت ته راغی پیزار یې په لاسو کې نیولې دي ګوټ ته یې کېښودل او راغی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بحث ته کېناستو مونځ یې وکړو او بیا روان شو په دویمه ورځ نبي علیه السلام بیا وایي که څوک جنتي لیدل غواړي نو دغه دی را روان دی صحابو چې کتل ما که صحابي دی په دریمه ورځ چې بیا نبي علیه السلام وایي نو یو صحابي وایي ما په زړه کې شوق پیدا شو چې تپوس کوم چې په دې کې داسې کوم یو عمل دی چې د الله نبي دی خو خبر نه دی او د الله نبي درې ځله د په باره کې وایي چې که څوک جنتي لیدل غواړي نو دا دی نو ما ورته ووایي چې زه پلاني ستا سره به زه مېلمه یم نو ما ته وایي چې بلکل لازم وایي زه لاړم 2-3 شپې مې ورسره وکړې چې څنګه موږ تهجد کول ده به تهجد کول چې کوم فرایض هغه به دوهم کول موږ به هم کول ما پکې څه داسې ناشنا غوندې څیزونه لیدو نو په آخره ورځ چې ترې راتلم نو ما ورته وایي چې پلاني د راز یو خبره درته کومه چې د الله نبي 3 ځله ستا په باره کې ووایي چې که څوک جنتي لیدل غواړي نو دا دی تو داسې کوم یو عمل کې چې د هغې په وجه تا ته د محمد رسول الله سلم زیر واورولی شو چې یاره دا جنتي دی نه لنډه دا حدیث اوږد دی خو د هغه ورته په آخره کې خبره وکړه چې زه کله د شپې مالې سمله زه ټول بدخواهان ماف کړم ټول بدخواهان ماف کړم او زما سره کو هر څومره حسد څوک کوي زه د هېڅ چا سره حسد نه کوم زما سره کو هر څوک څومره حسد کوي زه سره حسد نه کوم الله تعالی ته پرېږدم نه ده په دې تندي لاس کېښود وایي ښه اصل خبر همدا ده اصل خبر همدا ده چې د الله نبي ستا 3 ځله خبره وکړه چې که څوک جنتي لیدل غواړي نو هغه دا دی چې کوم انسان حسد نه کوي دا جنتي دی د الله نبي زیری ورکړی او 3 ځله یې خبره کړې ده که څوک لیدل غواړي جنتي نو دغه دی نو دا حسد چې د سره څوک کوي به ته زړه صفا ساته عقیده صفا ساته ذهن صفا ساته د الله تعالی دربار ونیسه نو خدای پاک به نسل در نسل تباه کوي نسل در نسل په خپله به تباه شي بچي به یې تباه شي نوسي به هم تباه کېږي علما فرمایي چې دا سلسله ده چې تا حسد کوو نو په دې یو حسد په وجه باندې په 3 پشتو بغیر کېږي په 3 پشتو بغیر کېږي دا غذې پورې به اثر رسېږي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حسدناک انسان چې دی دا غم دوله غم ورکوي نو د غم نه ځان بچ کړه دا مصیبت دی او چې د دې مصیبت او غم نه کوم یو انسان ځان خلاصوي نو دغه غم او مصیبت نه د نجات لاره هم دا ده چې په دغه طریقه به ځان خلاصوي په دې وجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې 4 خبرې کړې دي خو په دې یوه خبره باندې مې بس صرف اکتفا وکړه چې دا یو داسې جرم دی یو داسې ګناه دی چې په دنیا کې په هم تباه و برباد به ماسوسې به او په د چا په تقدیر کې به هم سپر اخرانولی خپل ځان به غرق کړي د شته نیکونو به هم ځان خلاص کړي او ځان به هسې خورې نو د دې نه بهتره دا ده چې د زړه مځکه دې کرلي په حسد ده د اخلاص په تیشه وکړه ورله ګوډو د زړه مځکه دې کرلي په حسد ده د اخلاص په تیشه وکړه ورله ګوډو اخلاص پکې ور واچو د حسد د لارې دا بندي که خدای پاک به د سره مدد او مرسته کوي او چې کوم خلک د سره حسد کوي نو پروا یې د سره مه ساته هېڅ پروا یې مه ساته الله ته یې پرېږده الله تعالی چې کومه سزا ورکوي نو هغه بیا داسې سزا نه وي هغه دونه خطرناکه سزا یي چې ان بطش ربک لشدید دا الله غزار بیا ډېر زیات سخت دی الله تعالی دې وکړي چې زمونږ او ستاسو د زړونو نه د حسد دا زهر دا دې ګناه کبیره نه ټول مسلمانانو له امن پناه او دفاع ورکړي او د اخلاص او محبت زمونږ او ستاسو زړونو ته ور واچوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.